بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د قرآن پاک د ترجمه سبق نمبر 27 ته سوره بقره شروع ده. اول سپاره ده او رکوع نمبر 6 ده. نن به ان شاء الله مونږه 51 52 53 54 دا څلور آیاتونه به وایو ان شاء الله. اول تلاوت کو بیا داغه نه پس لفظي ترجمه او مختصر تفسیر ورسوایو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. صدق الله العظيم. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل. دا الله سبحانه وتعالى په دغه بني اسرائیل باندې خپل انعامات او چې کوم احسانات به الله پاک کړي هغه ورته ور یادای. نو اول احسان پیدا کړو چې الله پاک ورته فرمایل یا بني اسرائیل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين. په ټول عالم باندې می ستاسو په زمانہ کې یعنی د يهودو په زمانہ کې د اسرائیل په زمانہ کې با الله پاک ورته فرمایل د موسی عليه السلام په زمانہ کې ما تاسو له په ټول عالم باندې فضیلت درکړو. هغه زمانہ کې تاسو د ټولو نه افضل وای. په دې زمانہ کې امت محمدیه صلی الله علیه وسلم د ټولو نه افضل دی. خو په دا هغه يهودو په زمانہ کې د موسی عليه السلام په زمانہ کې چې کوم بني اسرائیل نو هغه په زمانہ کې هغه د ټول خلکو نه افضلو یعنی د تورات منون کیو او د الله عبادت په کولو نو هغه وخت کې افضلو فضیلت ول الله پاک ور کړو. بیا دویم نعمت ورله الله پاک سور کو. اول نعمت خدا او چې په ټول عالم ورله الله سبحانه وتعالى فضیلت ور کړو. دویم نعمت ورله الله پاک دا ور کو واذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناکم ویستحیون نساءکم. ٹھیک شو. الله پاک ورته فرمایل چې ما تاسو له نجات درکو بچ میکړی د فرعون د ظلمونو نه چې هغه بس تاسو زامن به رحمای سره یذبحون ابناکم تاسو زامن به په به رحمای سره او به دردی سره وجل او تاسو کوم لوریان شي هغه به پر خودي خپل غلامان او وینځ به ته جوړولي. او دا دویم انعام الله پاک ورته فرمایي ما دا غي تاسو له نجات درکو ونجیناکم ما تاسو له نجات درکو د فرعون او دغه د لخرونه. او دریم انعام ورته الله پاک فرمایي واذ فرقنا بكم البحر ما تاسو لپاره دریای قلزم چې هغه مې درله پمینس باندې دوکو لارې مې درله پکې جوړې کړې 12 قبیلې وای تاسو او 12 لارې مې درله پکې جوړې کړې. نو دا دریم انعام شو. اوس په څلورم انعام الله پاک فرمایي وإذ وعدنا خدي بیا چې کله دا فرعونیان دي کنه دا فرعونیانو نه الله پاک دی بني اسرائیل له نجات ورکو او بني اسرائیل د دریای قلزم نه ووړېدل او فرعونیان د دریای قلزم کې الله پاک سره د فرعون غر کړل. نو بیا دی میدانی تیه ته لاړل دا بني اسرائیل موسی علیه السلام سره میدانی تیه ته چې اوس لاړل نو داخله خود فرعون د ظلمونو د هغې د غلامۍ نه آزاد شول. نو آزاد یو قوم دی. نو دوی اوس هلته کې وي چې ای موسی علیه السلام موږ دپاره یو قانون پکار دی موږ دپاره یو ریاست پکار دی موږ دپاره یو طور طریقه د ژوند پکار ده چې اوس موږ په هغې باندې ژوند تیر کړو. نو موسی علیه السلام بیا الله پاک نه سوال وکړو چې الله د بني اسرائیل له خو الله پاک تا ورله ازادي ورکړه د فرعون او د هغه د ظلمونو
قومونو نه او د هغه خلک الله پاک تا ټول غر کړل خو اوس زما د قوم د پاره یو د ژوند تیرولو یو طور طریقه راکا نو الله پاک ورته بیا وفرمایل چې ته کوه تور ته راشه او دیر ورځې هلته کې ته روژه ونیسه عبادت وکړه نو زه به تاله تورات یو کتاب درکمه چې هغه کتاب کې به تاسو ته ټول د ژوند تیرولو طور طریقې به وي تاسو به په هغې مطابق ژوند تیروئ نو بیا موسی علیه السلام چې هلته لاړو 40 ورځې 13 ورځې تېرې کړې او د اسلامي میاشتو 11مه میاشت وه ذوالقعده ورته وایي ذوالقعده وه او بیا چې کله د ذوالقعده پوره 13 ورځې روژې ونیولې او عبادات یې وکړل نو الله پاک ورته ویلو چې فرمایلو چې تاسو کله 13 ورځې تېرې کړې نو زه بیا تعالی دغه در کوم دا تورات کتاب در کوم نو موسی علیه السلام چې کله 13 ورځې پوره کېدو والا وي نو موسی علیه السلام بیا مفسرینو لیکلي مسواک یې وکړو مسواک نو هغه د روجې د وجې چې د انسان د خولې نه کوم بوی ځي که نه نو دا الله پاک ته ډېر محبوب وي نو هغه مسواک سره د موسی علیه السلام د خولې نه هغه بوی لاړو نو الله پاک هغه اتې ختم شو نو بیا ورته الله پاک وفرمیل چې تا ولې داسې وکړه تا خو ما درته نه ویلي او تا د خولې نه د روجې هغه کم بوی چې د معدې نه راخیږي نو هغه ما ته د مشکو نه هم زیات محبوب دی حدیث کې راځي خلوف فم الصائم اطیب عند الله من ریح المسک د روجهدار د خولې د بدبوی چې کومه ده که نه دا الله پاک د مشکو د خوشبوی نه زیاته محبوبه ده نو موسی علیه السلام ته الله پاک وفرمیل تا ولې داسې مسواک وکړو چې د خولې نه د هغه بدبوی ختمه شوله نو الله پاک ورته فرمایل چې اوس پته 10 ورځې نورې روجې نیسي نو په دې سورې اعراف کې را روان دي په 8مه سپاره کې هلته الله پاک بیا فرمایي واتممناها ب10 فتم میقات ربه 40 لیله نو هغه د 13 میاشتو تا سره چې کومه وعده ده اوس په 10 ورځې ورسره نورې کې نو 40 ورځې به شي نو الله پاک اوس دلته کې فرمایي وإذ او هر کله چې وعدنا مونږ وعده واغسته دا وعدنا چې دا د فعل ماضي جمع متکلم صيغه ده وعدت د فعل ماضي واحد متکلم صيغه ده وعدت معنی ده ما وعده واغسته او وعدنا معنی ده د نون الفنا معنی ده یعنی وعدنا مونږ وعده واغسته الله پاک فرمای وإذ او هر کله چې وعدنا مونږ وعده واغسته موسی علیه السلام نه 40 سلويختو ته وایي 40 ته وایي ښه دلته ورته زه لیکم 40 او لیلتن چې دا واحد دی خو دلته کې به مونږ د دې د جمع معنی کوو ځکه دی خو ورته 40 راغلی دی نو 40 لیلتن د 40 شپو نو وإذ وعدنا او هر کله چې مونږ وعده واغسته موسی علیه السلام نه 40 لیلتن د 40 شپو نو موسی علیه السلام کوه تور ته لاړو او 40 ورځې هلته کې تېرولې او دې خو قوم ته خپل ورور موسی علیه هارون علیه السلام پرېښودو هارون علیه السلام د موسی علیه السلام مشرې ورور او الله پاک نه سوال کړو چې الله دا ما سره په پیغمبرۍ کې یا زما ملګری کا چې دا زما سره د خلکو ته دعوت ورکوي زما دا ژبه د فرعون چې کله د موسی علیه السلام ورکوټو نو د فرعون په کور کې چې کله موسی علیه السلام نو فرعون وی چې یاره دا هغه ماشوم دی چې هغه به زما بچی ختمی نو بیا ورته بیبي اسیه رضی الله عنها چې دا د فرعون بیبي وه بیا مسلمانه شوې وه موسی علیه السلام باندې ایمان راوړی او د هغه منونکې وه نو موسی علیه السلام ورته یاد کو چیرې دا خو ورکوټې ماشوم دی دا خو لالونه او سکروټې نه پیژني سره زر او سکروټې نه پیژني دا په دې کې فرق نشي کولی نو په یو لوښي کې ورله سره زر او سکروټې راواغېستې نو موسی علیه السلام چې هغه سرو زرو ته لاس کولو ماشوم هغه وخت کې په غېږ کې نو جبريل علیه السلام راغی او هغه سکروټو ته ورله لاس یوړو هغه موسی علیه السلام فورا خوله کې واچول نو دا ژبه ورله سوځولې وه نو موسی علیه السلام به کتابونو لیکلي مفسرینو لیکلي چې دا به لږه ژبه به یې تته وه هغه د هغه ورکوټوالي کې د سوځېدو د وجې نه نو بیا چې کله غټ شو الله پیغمبري ورکړه نو بیا ورته الله پاک نه سوال وکړو چې الله زه دومره زما په خبر دونه نه پوهېږي موسی زما د ورور ما سره ملګری کا نو زما د کم رسالت چې دی د دې تبلیغ به د خلکو ته کوي د بني اسرائیلو ته کوي نو موسی علیه السلام کوه تور ته لاړو 40 شپو دپاره او دلته یې رور پرېښودو
هارون علیه السلام چې ته د دې بني اسرائیلو خیال ساته د دوی د عبادات او د هر یو څیز خیال ساته چې دوی چېرته شرک شروع نه کړي ځکه د دوی په فرعون په ځای کې وو د فرعون غلامۍ کې وو نو فرعونیانو به هلته کې د غواګانو او د غویانو او د پیشوګانو عبادتونه کول او یا به ځان له بوتونه جوړ کړي نو د هغې عبادتونه به کول نو دلته کې اوس دا بني اسرائیل چې رالل نو دوی خو ټول عمر هغې سره تېر کړی نو د هغې هغه اثرات پکې وو د هغې سره د شرکیت هغه اثرات پکې وو نو دلته اوس موسی علیه السلام ته بیا وي چې موږ له اوس داسې قانون راوړه یا موږ ته د الله پاک څه عبادت راوړه چې موږ د الله عبادت کوو نو موسی علیه السلام کوهي تور ته 40 شپو له لاړو او دلته کې سامري په دې بني اسرائیلو کې یو کس و هغه ولد الزنا و هغه د زناکاره یوه ښځه وه د هغې نه دا حرامي پیدا شوی و دا سامري او دا زرګر او د خپل نوم موسی و د نوم موسی و او دا د مور بیا د بدنامۍ د وجې نه بیا یو غر ته لاړه او هلته په یو غار کې به اوسېده چې یاره دا بچی مې پیدا شي نو قوم نه خو به ځان بچ کمه نو بیا هغې هلته کې ماشوم پیدا شو هغه پرېښودو او بیا جبریل علیه السلام به بیا د ده تربیت کولو نو هغه شاعر وایي فموسى الذي رباه فرعون مرسل هغه موسی علیه السلام هغه موسی چې د فرعون تربیت کړو د فرعون په کور کې لوی شوی نو هغه پیغمبر و هغه موسی چې د فرعون پرورش کې لوی شوی هغه پیغمبر رسول او هغه فموسی الذي رباه جبريل کافر فموسی الذي رباه جبريل کافر او هغه موسی چې جبريل علیه السلام د هغه پرورش کړو نو هغه موسی هغه کافر هغه دا سامري یادوي نو د سامري خپل نوم چې دی که نه دا سامري چې دی که نه سامري د خپل نوم سامري د دې سامري خپل نوم چې دی که نه خپل ذاتي نوم هغه موسی دا د سامري خپل نوم ٹھیک شو یو موسی علیه السلام چې هغه د الله پاک پیغمبر و دویم دا سامري چې و د موسی نوم موسی نو دا موسی چې و دا ولد الزنا و دا حرامي او موسی علیه السلام چې هغه د الله پاک رسول نو دې سامري چې دی که نه دا زرګر د به د سرو زرو سپینو زرو نه څیزونه جوړول نو دې سامري بیا داسې وکړه چې بني اسرائیلو سره کم سره زرو سپین زرو نو هغه یې راغونډ کړه د هغې نه یو سخی جوړ کړو هغه یې ویلې کړه او د هغې نه یې سخی غونته کې جوړ کړو او دا سامري چې دی دا چې کله په غار کې موسی د جبریل علیه السلام به راتلو د پرورش به کولو نو د یو ورځ چې لږ هوښیار شو نو د یو ورځ د جبریل علیه السلام به چې چېرته کې خپه کې خوده که نه نو هغه ځای به زرغونېدو نو دی یو ځل داسې کار وکړو چې جبریل علیه السلام چېرته خپه کېښوده او خپه یې څنګه اوچته کړه د فورا د هغه ځای نه خاوره اوچته کړې وه هغه ځان سره ایښې وه نو هغه خاورې کې دا خصوصیتو چې هغه به زرغونېدله نو ده داسې کار کړو چې هغه سخی جوړ کړو د سامري نو بیا پکې هغه خاوره ولله په خوله کې واچوله نو هغې نه به یو قسم د سخي غونته کې اواز راتلو نو دې سامري بیا د بني اسرائیلو ته ووي چې موسی علیه السلام دوکه شوی دی هغه دغه ته تللی دی کوهي تور ته او هغه په غلطۍ کې هلته تللی دی زمونږ خدای خو دا سخی دی نعوذ بالله نو بیا د بني اسرائیلو کې اکثریت خلکو د سخي عبادت شروع کو او موسی هارون علیه السلام بیا منې کول چې مه کوئ ظالمانو دا تاسو الله پاک سره شرک کوئ خو هغې نه منله نو بعضو پکې ونه کو عبادت د سخي او زیات خلکو پکې د سخي عبادت کولو د دې سامري خبره ومنله نو بیا چې کله 40 ورځې پس موسی علیه السلام راغی نو بیا د قوم حالت ته ولیده او هغې ته ویې شابه اوس توبه وباسئ نو د هغې توبه بیا دا وه شرک یې کړی ارتداد یې کړی مرتد شوي د هغې بیا د هغې دغه دا د هغې توبه دا وه چې هغې به چې کومو خلکو د سخي عبادت کړی نو او کومو خلکو نه و کړی نو چې کومو خلکو نه و کړی نو هغې ته حکم دا وشو چې د کومو خلکو د سخي عبادت کړی دا قتل کوي دا چې کوم مشرکانو نو دی قتل کړل نو بس دا د دوی توبه وه نو اوس هم دغه بحث دلته کې شروع دی وإذ واعدنا وهر کله چې واعدنا مونږ وعده واخیسته موسی علیه السلام نه 40 لیلة د 40 شپو 40 لیلة د 40 شپو چې کوه تور ته راشه 40 شپې تېرې کا هلته کې به دا 40 ورځې روژې مونیسې نو بیا به مونږ تاسو دغه درکو دا تورات درکو
ثم بیا اتخذتم تاسو جوړ کړو. دا اتخذتم چې دا د صيغه جمع مذکر حاضر ده، صيغه جمع مذکر حاضر ده، تاسو جوړ کړو او دا فعل ماضی ده. اتخذ يتخذ اتخاذ باب افتعال نه ده، نو اتخذتم معنا تاسو جوړ کړو. العجل عجل سخیتا وای سخیتا، ٹھیک شو. العجل سخی الهن و معبودن، اله او معبودم جوړ کو، ځان له خپل خدای او معبود جوړ کو. الهن و معبودن سخیم خپل معبود جوړ کو، ٹھیک شو. نو دلته کې ورته وای چې موسی علی السلام کوه تور ته سلوي شپول لاړو، نو ثم اتخذتم بیا تاسو جوړ کړو العجل الهن و معبودن سخیم خپل اله او معبود جوړ کو. من بعده ای من بعد ذهاب موسی، من بعد ذهاب موسی الى تور، موسی علیہ السلام د کوه تور ته د تلو نه پس تاسو خپل معبود جوړ کو. من بعده د هغه د تلو نه پس، من بعده ای من بعد ذهابه، من بعد ذهابه د موسی علیہ السلام د تلو نه پس، من بعده د هغه نه پس یعنی د هغه د تلو نه پس، د موسی علیہ السلام د تلو نه پس. وانتم او تاسو ظالمون ظالمان یی، تاسو ظالمان وای، ٹھیک شو. یعنی مشرکون تاسو مشرکان وای، تاسو شرک کو الله پاک سم شرک کو، سخیم خپل خدای جوړ کو، د الله پاک عبادت هم پرې خو او د سخی عبادت هم شروع کو، نو دا سخیم الله پاک سره برابر جوړ کو، ٹھیک شو. دا هغه برابر هم وګڼلو، د سخی عبادت هم شروع کو. نو وانتم ظالمون، نو دا ظالمون چې دا صيغه اسم فاعل ده او جمع مذکر د جمع مذکر سالم صيغه ده، جمع مذکر سالم، ٹھیک شو. جمع مذکر سالم ده. نو دا خو په دې به تاسو امید دی پوه شوي. ثم عفونا، ثم بیا عفونا، عفوتو معنا ده ما معاف کړی او عفونا معنا ده مونږ معاف کړی. نو الله پاک بیا فرمایي ثم عفونا، ثم عفونا بیا مونږ معاف کړی عنکم تاسو، مونږه ستاسو دا ګناه معاف کړه. کومه ګناه معاف کړه چې دا کم تاسو ظلم کړو، دا کم تاسو شرک کو، دا کم تاسو چې د سخی عبادت کو، نو دا ګناه مونږ بیا تاسو معاف کا. من بعد ذالک د دې د عبادت نه پس، یعنی د دې نه پس، یعنی د دې سخی د عبادت نه پس، لعلکم چې تاسو تشکرون شکر وباسئ. نو ګورئ یو دریم نمبر ګورئ ما تاسو وی چې یو دغه په الله پاک انعام دا کړو پر بنی اسرائیل باندې چې په ټول عالم کې د اغي په زمانہ کې د موسی علی السلام په زمانہ کې په ټول عالم باندې الله پاک فضیلت ورکو. دویم د فرعون نه الله پاک بچ کړل. دریم د په دریاب کې ورله الله لارې ورکړي. سلورم موسی علی السلام له الله پاک کتاب ورکو. پنځم الله پاک پتا سو رحم کو او تاسو معاف کړئ، تاسو دا شرک کوم ګناه و دای معاف کړئ، خو د معافی او خپل طریقه وا ناغه درته وسوم. ثم عفونا بیا مونږ معاف کړئ عنکم تاسو، بیا مونږ تاسو معاف کړئ من بعد ذالک د دینه پس، یعنی د دې سخی د عبادت نه پس بیا مونږ تاسو معاف کړئ لعلکم چې تاسو تشکرون شکر وکړئ. وَإِذْ آتَيْنَا او هر کله چې اذکر بدل ته محذوف رو باسي، اذکر 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 او تاسو یاد کړئ، تاسو یاد کړئ هر کله چې وَإِذْ اذکر وذکر او تاسو یاد کړئ اذ هر کله چې آتینا مونږ ورکړو. آتیتو دا د واحد متکلم صيغه او آتینا د جمع متکلم صيغه فعل ماضی، د فعل ماضی جمع متکلم صيغه. آتینا مونږ ورکړو. واذ آتینا او هر کله چې مونږ ورکړو موسی علیہ السلام ته الکتاب کتاب یعنی تورات هم ول ورکو. والفرقان او فیصله کون کې قانون، فیصله کون کې قانون. نو دلته کې د فرقان نه مراد عمدغه تورات هم راځي. بعض مفسرین وایي چې د دې واو عطف په کتاب باندې شوی دی. موسی الکتاب والفرقان، موسی علیہ السلام تم داسې کتاب ورکو چې هغه فیصله کون کې دی هغه. او بعض مفسرین وایي الفرقان نه مراد الفارق بین الحق والباطل، د حق او د باطل په منځ کې فرق کون کې کتاب، یا الفارق بین الحلال والحرام، د حلال او د حرام په منځ کې فرق کون کې کتاب. یا د دې الفارق نه مراد معجزات دي، معجزات چې موسی علیہ السلام له الله پاک کوم دوه معجزې ورکړې وي چې یو عصا کونټۍ وه چې هغه به پسې وواله نو هغه به هغه شانته کېده چې څنګه به د موسی علیہ السلام غوسته، او یا به چې پرېښوده نو غټه اژدها به الله جوړه کړه. او یو ید بیضا دی چې دا الله پاک ورته فرمایل دا لاس په دې طرف کې راسې ورکه چې ور به کو واپس به روخ کړو نور او د سپوږمۍ
سپوږمۍ په شان رڼا به کوله چا به ورته کتی نه شو نو دغې ته یادې به دعا وایي نو یا ته دغه معجزات مراد دي 3 خبرې ته مراد دي یا خو د دې نه مراد هم دغه کتاب دی دا تورات ته مراد دی یا د دې الفرقان نه مراد د حق او باطل په منځ کې او د حلال او حرام په منځ کې فرق مراد دی او یا د دې نه مراد معجزات دي د موسی علیه السلام چې یو عصا وه کونټۍ او بل ید بیضا وه ٹھیک شو نو الله پاک فرمای و اذ اتینا او بیا مونږ ورکړو موسی علیہ السلام ته او هر کله چې و اذ او هر کله چې اتینا مونږ ورکړو موسی الكتاب موسی علیہ السلام ته کتاب یعنی تورات والفرقان او فیصله کن قانون او فیصله کون کې قانون یعنی د حق او باطل په منځ کې فرق کون کې قانون لعلکم چې تاسو تهتدون سملار بیا مومي چې تاسو په سملار روان شي به من الضلاله به من الضلالت د گمراهی نه سمې لارې ته راشئ نو دا تهتدون چې دی دا د جمع مذکر حاضر صیغه ده د فعل مضارع د جمع مذکر حاضر صیغه ده تهتدون چې تاسو هدایت عمومي د دې گمراهی نه تاسو هدایت ته راشئ ٹھیک شو دې لپاره ما تاسو له کتاب د تورات درکړو موسی علیه السلام نه مې ورکو چې ستاسو د بني اسرائیل په سمه لار د دې ګمراهۍ نه روزي د دې ګمراهي څه وه د سخي عبادت یې کولو چې د هغې نه روزي او په سمه لار باندې راشي واذ قال دلته کوم اذکر محذوف روباسه واذکر اذ قال واذکر ٹھیک شو واذکر اذ قال واذکر اذ قال وذکر معنا را او تاسو یاد کړئ اذ هر کله چې قال اویل چوي موسی علیه السلام و اذ قال موسی او هر کله چې موسی علیه السلام وی فرمایل لقومه خپل قوم ته کم قوم ته چا چې د عبادت چا د سخی عبادت کړو د شرک کړو هغه مشرکان قوم خپل هغه مشرک قوم ته وی یا قومي دا یا قومي په اصل کې یا قومي دی یا قومی دی نو دا یا ته دلته محذوف شوی ده نو دلته کې مراد دی یا قومي ای زما قومه ای زما هغه قومه چې د سخی عبادت کړي نو هغه د سخی عبادت چې کوم قوم کړي هغې ته وایي انکم بشک تاسو ظلمتم ظلم وکړو نو دا ظلمتم د فعل ماضی جمع مذکر حاضر صیغه ده انفسکم پخپلو ځانونو ظلم وکړو ولې تاسو خپل ځان سره ظلم وکړو چې د الله عبادت هم پرېښودو د سخي عبادت هم شروع کړو باتخاذکم العجله دې با سببیه وایي با سببیه ورته وایي با سببیه ٹھیک شو نو با سببیه معنا به مونږ کوو وجې د وجې نه یعنی د ستاسو د سخي معبود نیولو په وجه تاسو د سخي معبود نیولو په وجه په خپل ځانونو ظلم وکړو تاسو ولې د سخي عبادت کولو سخیم ولې خپل خدای جوړولو نو تاسو د سخي جوړولو د سخي د خپل معبود د خپل اله د خپل خدای جوړولو د وجه نه تاسو په خپل ځانونو باندې ظلم وکړو نو وإذ قال موسی هر کله چې موسی علیه السلام او فرمایل لقومه خپل قوم ته هغه قوم ته چې شرک کړو یا قومي ای زما قومه انکم بشک تاسو ظلمتم ظلم وکړو انفسکم په خپل ځانونو باتخاذکم العجله د سخي د معبود جوړولو ستاسو د دې کوم معنا به اول وکړي اول به د کوم معنا وکړي ستاسو د سخي د معبود جوړولو د وجې نه ستاسو د سخي د معبود جوړولو د وجې نه اتخاذ معنا را جوړول ٹھیک شو ستاسو د نیولو په وجه یا د جوړولو په وجه ستاسو د معبود د نیولو په وجه یا ستاسو د معبود د جوړولو په وجه چې تاسو سخي خپل معبود جوړ کو د سخي ٹھیک شو انکم بشک تاسو ظلمتم ظلم کو انفسکم پخپلو ځانونو انفس چې کنه انفس دا د نفس جمع ده نفس یو ځان ته وایي ځان ته او انفس معنا یعنی زیات هغه کسان زیاتو نو هغې په خپل ځانونو باندې ظلم وکړو د څه د وجې نه باتخاذکم العجله ستاسو د سخي د معبود جوړولو د وجې نه تاسو سخي خپل معبود جوړ کو د دې د وجې نه نو تاسو په ځانونو باندې ظلم وکړو نو اوس ورته الله پاک فرمایي فتوبو نو توبه وکئ تاسو توبه وکئ نو توبو دا د جمع د امر د صيغه ده د جمع مذکر حاضر امر صيغه ده ها نو
توب چې یو سړی ته ته توبه وباسه هغه ته وایي توب ته توبه وباسه او دوه ته وایي توبه تاسو دواړه توبه وباسئ او توبو معنا تاسو ټول توبه وباسئ نو تاسو ټول توبه وباسئ فتوبو نو تاسو ټول توبه وکئ فتوبو نو تاسو ټول توبه وکئ الى بارئکم یعنی الى خالقکم باری معنا را خالق باری چاته وای باری نو باری تعالی چې کنه موږ وایو باری تعالی نو باری معنا را تراشل نو دا انسان هم د مور په خېټه کې الله پاک تراشي قسمه قسم سترګې ورله بیلې جوړوي غوږونه ورله بیل جوړوي خوله ورله بیله جوړوي پوزه ورله بیله جوړوي لاسونه خپې نو دا الله پاک بالکل تراشي لکه څنګه چې تړکان یو لرګی تراشي کله د هغه نه یو څیز جوړ کړي کله بل څیز جوړ کړي ښکلي څیزونه ترې جوړوي نو الله پاک هم انسان نه دغه شان جوړوي ښکلی انسان جوړوي نو بارئکم یعنی خالقکم ستاسو د پیدا کوونکي ستاسو د پیدا کوونکي په دربار کې ٹھیک شو نو دلته کوي فتوبو نو تاسو توبه کوي الی بارئکم د خپل خالق په دربار کې د خپل پیدا کوونکي په دربار کې د خپل پیدا کوونکي په دربار کې توبه وباسئ نو دا غي توبې طریقې مرتبه خودله توبې طریقه داوا فقتلوا اقتل معنا قتل کا او اقتلوا معنا تاسو ټول قتل کوي تاسو قتل کوي فقتلوا تاسو قتل کوي انفسکم خپل ځانونه یعنی انفسکم نه مراد دلته کې اخوانکم تاسو خپل رونه قتل کوي نو ګوره په دې کې چې کوم خلکو د سخی عبادت کړو نو ډیرو خلکو پکې د سخی عبادت کړو او ډیرو پکې نه کړي نو چې کوم پکې د سخی عبادت نه کړي کنه نو دوی ته وی و چې دا کوم خلکو د سخی عبادت کړي د دې د توبې د قبلېدو طریقه دا چې تاسو به دا چې کوم مشرکان د سخی عبادت کړي دا به قتلوي نو پدې کې دا کوم خلکو چې عبادت نه کړي کنه د سخی نو پدې کې د سخی عبادت کوونکو کې داسې خلک مو چې د دې سپکې د دې پلارانو سپکې د دې زامنو سپکې د دې رونو سپکې د دې ترونو سپکې د دې ماماګانو خپلوانو یو بل کې نو الله پاک ورته فرمایي فقتلوا انفسکم یعنی خپل ځانونه قتل کړي دا ځانون نه مراد فقتلوا اخوانکم خپل دارونه قتل کړي دا کوم د سخی عبادتونه چې کړو دوی قتل کړي ٹھیک شو ذالکم دا قتل کول خیر ډیر بهتره دی لکم ستاسو لپاره عند بارئکم عند خالقکم ستاسو د پیدا کوونکي په نسبت باندې دا چې کم خلق دي دا مشرکان د دې قتلول ډیر بهتره دي نو بیا په دې کې د قتل شروع کو نو د سار نواخله تر ماخامه پورې او یا زره بنی اسرائیل دا قتل شو چې د سخی عبادت کړو دای پکې مړ شو بیا الله پاک د موسی علی السلام له خضر علی ماشومان رااله چې ګوره زمونږ رونم پکې قتلېږي زمونږ بچیم پکې قتلېږي زمونږ پلاران پکې قتلېږي زمونږ خاوندان پکې قتلېږي ته الله پاک تو وایي چې همداسې زمونږ د نورو کسانو د قتلولو نه بغیر توبه قبول کړي نو بیا الله پاک د هغې د او یا زره کسان هغه پکې قتل شو او دا نور قتل پکې بغیر د قتل نه الله پاک معاف کړل نو چې کم قتل شو کنه نو د دې ګناه الله معاف کړه او الله پاک د عملنامه کې داغي د شهادت درجه مولي کړه او چې کم نور پاتیو د سخی عبادت کوونکی پاتیو کړه داغي الله هم د توبه قبول کړه او د قتل نم بچول او الله پاک دا چې کم قتل کوونکی خلکو کنه چې چا قتلول نو دام دغه بنی اسرائیلو کسانو نو پدې کې بیا د دې په زړونو کې لګون ته کې نرمواله راغو جړای کول او فریاد کول نو الله پاک پدې باندې یو پورس کې د سې لګ تور او ریاض را وستنو بیا د خپلوان پکې نه پیژندل لکه اوس چې ما ته حکم وشي چې تخپل پلار قتل کوا نو څومره ګرانه خبره ده یا خپل زوی قتل ودندا څومره ګرانه خبره ده یا خپل رور قتل ودا څومره ګرانه خبره ده نو الله پاک په تور او ریاض پورس کې راولېګلا نو بیا با یو بل بینه پیژندل بس هغه چې کم کسانو ته حکم شو چې تاسو دا قتل کوي دا مشرکان قتل کوي نو بس بیا هغه لګیو قتلولي خپلوان پکې نه پیژندل نو ماخامه پورې او یا زره کسان قتل شو نو الله دا قتل د وجه نه داغي توبه من الله قبول کړه او چې کم نور مشرکان پاتیو هغه الله پاک بغیر د قتل نه الله پاک ورته حکم وکړ موسی عليه السلام ته چې باس نور قتلول بند کړي ځکه دا زنانه او سرونه ښکارا کړل سرتور کړو الله پاک ته زاریو مینتونه شروع کړه ماشومان هم جړه شروع کړه نو بس الله پاک رحم وکړو نو اسه کسان بغیر د اسه مشرکان الله پاک بغیر د قتل نه الله پاک معاف کړل
او موسی علیه السلام ته الله پاک حکم وکړو چې اوس دا کم خیر دا واپس اوس وځوه ویلي کا او د دې د ایره چې دا په دریای قلزم کې یا دریای نیل کې واچوه. نو بیا هغه شانتي موسی علیه السلام وکړل. نو دلته کې ورته هماغه خبره شروع ده چې تاسو په خپلو ځانونو ظلم وکړو چې خیم خپل معبود جوړ کو. نو اوس ورته الله پاک فرمایي تاسو توبه وباسئ خپل خالق په دربار کې د خپل خالق په بارګاه کې تاسو توبه وباسئ او فقتلوا انفسکم یعنی فقتلوا اخوانکم خپل دارونه چې کم کسانو دا قتل کې چې چا شرک کړو. ذالکم دا قتلول دا دغه کسانو قتلول خیر ډیر بهتر دي ډیر غوره دي لکم ستاسو لپاره عند بارئکم ای عند خالقکم ستاسو پیدا کوونکي په نسبت باندې. فتاب نو هغه توبه قبول کړي الله توبه قبول کړه علیکم ستاسو الله توبه قبول کړه. انه هو بشکه هم هغه التواب لوی توبه قبلون کړي الرحیم ډیر رحم کون کړي. نو الله سبحانه و تعالی بیا دغه بنی اسرائیل توبه قبول کړه. نو دا زمونږه تفسیر اوس ان شاء الله مختصر لفظي ترجمه وایو. واذ او هر کله چې وعدنا مونږ وعده واغسته موسی علیه السلام نه 40 لیلة د سلويخت شپو چې کوه تور تلاش سلويخ شپې تیرې کا او الته کې ورسره روزه بنیسي سلويخ ورځې. نو بیا به مونږ تعالی کتاب درکو تورات به درکو. ثم بیا اتخذتم تاسو جوړ کړو دی بنی اسرائیل ته بیا تاسو جوړ کړو العجل خپل معبود الها و معبودا خپل معبودم جوړ کو خپل خدایم جوړ کو سخینم خدای جوړ کو چې کم د الله سامری جوړ کړو سواغه سامری یو چې کم تاسو لپاره سامری جوړ کړو. من بعده ای من بعد ذهاب موسی الی تور د موسی علیه السلام کوه تور ته تلو نه پس تاسو کم څخه جوړ کو او د هغه عبادت هم شروع کو. وانتم او تاسو ظالمون یعنی مشرکون تاسو شرک کو ظلم کو ظالمان وای یعنی شرک کو. ثم بیا عفونا مونږ معاف کړی عنکم تاسو مونږ بیا تاسو معاف کړی من بعد ذلك الاتخاذ یعنی د دې سخی د خدای جوړولو نه پس د سخی د خدای جوړولو نه پس او دغه د عبادت کولو نه پس مونږه تاسو معاف کړی لعلکم چې تاسو تشکرون شکر وکئ او دا پتا سو باندې بل انعامو ٹھیک شو پنځم انعام د باندې دا وش پګم سلورم انعام داو چې تاسو الله پاک کوه تور کې موسی علی السلام له کتاب ورکو او وم انعام دار پنځم انعام چې مونږه تاسو دغه شرک نه پس معاف کړی. وَإِذْ آتَيْنَا وَذْكُرْ دلته محذوف راو باسي او تاسو یاد کړئ اذ هر کله چې آتینا مونږ ورکړو موسی علیه السلام تعالی کتاب یعنی تورات والفرقان او فرق کون کې قانون یعنی د حق او باطل په منځ کې فرق کون کې یا د حلال او حرام په منځ کې فرق کون کې یا معجزات چې موسی علیه السلام له الله کوم دوه معجزې ورکړوي یو عصا او یو ید بيضاء لعلکم دې لپاره چې تاسو تهتدون په سم لار راشئ یعنی تاسو سم لار بیا عمومي ٹھیک شو تاسو په سم لار راشئ به من الضلاله د گمراهی نه پس کتاب د تورات په ذریعه سره. واذ قال موسی او هر کله چې اذكر دلته محذوف راو بس او تاسو یاد کړئ اذ هر کله چې قال موسی علیه السلام او فرمایل لقومه خپل قوم ته د لام جاره معنی به کې تا او قوم ته وای او ها معنی خپل نو خپل قوم ته. وإذ قال هر کله چې وې موسی علیه السلام لقومه خپل قوم ته یا قومي ای زما قومه یا قومي دې دا یا د تخفیف د پر حذف شوی دا د سپکوالی د پر نو یا قومي شو می اصل کې دا یا قومي دې ما بر لیکل دا یا بیا حذف شو نو یا قومي شو نو یا قومي ای زما قومه انکم بشک د ان معنا بشک او کوم معنا تاسو انکم بشک تاسو ظلمتم ظلم وکړو ظلم وکړو دا د جمع مذکر حاضر صيغه د فعل ماضی انفسکم پخپل ځانونو تاسو پخپل ځانونو ظلم وکړو څنګه ظلم وکړو باتخاذکم العجل الها و معبودا تاسو د سخی خدای جوړولو د وجنه تاسو خدای جوړ کو ځان له داسخه
نو د دغه د وجې نه تاسو په خپل ځانونو ظلم وکړو. نو ورته الله پاک فرمایي فتوبو، نو تاسو توبه وکړئ الی بارئکم یعنی الی خالقکم، خپل پیدا کوونکي په دربار کې. او هغه طریقه سوا فقتلو، دا فقتلو چې دا د جمع متکلم دا د جمع امر صيغه ده، د جمع مذکر حاضر امر صيغه ده. نو فقتلو تاسو قتل کوي انفسکم یعنی انفس اخوانکم، د خپل رونو ځانونه قتل کوي یعنی خپل رونه قتل کوي. فقتلو اخوانکم، فقتلو انفسکم معنا سره فقتلو اخوانکم، تاسو خپل رونه قتل کوي چې کوم کسانو دغه کړو دا شرک کړو نو هغه قتل کوي. نو بعضو خلکو پکې شرک نو کړی، هارون علیه السلام خبره منلې وه، هارون علیه السلام به منې کول چې تاسو دا شرک کوئ، او هغه سو خبره ومنله او سو ونه منله. نو الله پاک بیا ورته فرمایي چې دا کوم خبره منلې وه د هارون علیه السلام، نو دغه خلکو ته وایي و چې د کوم خلکو شرک کړی دی دا قتل کوي. نو فقتلو تاسو قتل کوي انفسکم خپل ځانونه، ذالکم همدا اندا قتل کول خیر ډیر غوره دی ډیر بهتره دی لکم ستاسو دپاره عند بارئکم عند خالقکم ستاسو د خالق په دربار ستاسو د پیدا کوونکي په نس باندې. فتاب نو الله توبه قبول کړه علیکم ستاسو، انه هو بشک هم هغه، انه هو معنا بشک هم هغه التواب، دا تواب د مبالغه صيغه ده، د معنا لوی توبه قبلونکي، الرحیم او دام د مبالغه صيغه ده ډیر رحم کوونکي دی. ٹھیک شو جی. نو دا امید دی په دې به تاسو پوه شوي، آسان الفاظو کې مې درته ترجمه وکړه او دا واقعیت تاسو اورېدلي، ځکه ما تفصیلي د سر نه ونه کړه، انشاءالله بار بار را روانه ده، زه به درته پکې ډېر ځای نه وایم. نو راتلونکي درس پورې اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.